आदम अलैहिस्सलाम नवाले तक क़यामत के समा पूरी 1,24,000 कम वो बेश अंबिया आ गई यो पैगंबर तक जबान नहीं वेले चितो आदम के इबादत पूरी मतो तर मर के पूरे हर पैगंबर इबादत पूरी सहाबों के 1,24,000 कम वो बेश सहाबा आ गई यो सहाबी तक जबान में पैगंबर ने दिए कि बास पर इबादत मतो लेकिन तमाम लोग सदके में वजह उस्मानी सुनवंदा सुभान नबी محمد رسول الله आवाज उनको जो उस्मान सुना कि तनंद बस उस्मान तुम कट्टी ने इबादत तुमने के समारत प्याम स्टार्ट पर ऐलान जन्नत के लिए सुभान अल्लाह ويقدر النبي صلى الله عليه وسلم مبارك اختار وقول لبعض وقت اختار منزل راته ويقول وتعواد شخص ام المؤمنين حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها واذا الله رسوله واذا اختار ولد يقول كسنيستا ويعمل معلومه زياده اختار وبس راشد انه سراكا سرونه حاجه باخيك مبيت اوبر النبي صلى الله عليه وسلم مبارك جيبونه في كل وقت جيبونه وتعالى بارك ويجيبونه في مخاليف ما صار كسنيستا وإنما بنارة يقول أختار مباركة وضعي لن تأثر أختار كبيرة وتقول بكم نعمة لمنا تبيان تألّانا شكر إذا ما مختار أسد الفار جهان الصدار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عايشين توي عايشة مصر فجيب كسريستا تبقى شكورينا داسي بحمانا في ركض الله ويكال جبال قوته ومدينين منورين تقول النبي صلى الله عليه وسلم مبارك إذا أختار منزل الروان عثمان الزنوين تبقى كده جدا محمد رسول الله ويوم كل كلمة فرق على سيدنا الله هذا إيمان وزمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم سريشتا النبي صلى الله عليه وسلم تمام أزواج المتطهرات فنار بان أخطر بلد بان ناسي والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك تفكر فتوى جيرا مصر جيب كسريشتا وتفتوى جي أغا داسي باكي بيبياني وتفتوى جي زمون دا خاون خريب وتفتوى جي زمون دا خاون بيكمبر وتفتوى جي زمون دا خاون فقير بزمان مختار وعثمان زيورين رضي الله تعالى عنه مبارك عزيز ويا ويحر كورته محمد رسول الله يوم يوم صار مال نتاك ورولك استعام من تمام محترم او تاسو په اخره کې یو جمله دا جمله تاریخي جمله ده تاسو پورې تاسو د کتابونو نه اورېدلې زمام محترم وای چې کله عثمان زيورين رضي الله تعالى عنه ټول کورونه دا یو په کې د ماتمان وای چې کله نبی اسلام مبارک د اختر نو واپس راغی د اختر د منځ واپس راغی ولنا شركة الدفارات بخشوياني النبي السلام مبارك أوازه حميرة عائشة رضي الله عنها بدليل حميرة يا حميرة داس اللي ده كم زناني وإذا الله رسوله عثمان يسيرون استعد محبة وجهنا سمعت رب محبة وجهنا استعد كولو يوم مسكوت أخذ مال لكده والنبي السلام مبارك جناور قسمت دمال بصدقيتم رباوة جدا نبوت وانا سبحان نسوزي زمان بيغمبر نبوت وانا داسون وشكرا أواز الكل ربا يا رحمن سهل الحساب على عثمان إيه ربا وعثمان بان قيامة الحساب حسن تقول سبحان الله جملة توجه جملة من تمام جنبي الإسلام كان ده يخلي دفع إعلان كل شيء عنده صدقة فكان خبركم تمام عثمان الجنورين بسرقوا الدينارنا محمد الرسول الله جملة وقوم في نبي إيمان وايد تمام تنتين سو 50 روپے سے تنتين 50 के 50 روپے के मान रेट سره مرادي باندې خبره چې تاسو ته امر پر خبره کوم ته 50 روپے امر کې اول چاندي باندې کې واچي زه عالم سره پکا د مالم سره پکا د چې تاسو ته امر پر خبره ته دې چاندي ورکه ته تاسو کو مراد اسې یو جمله وایي ته 40 روپے چې تاسو دې ورکه په مینه محبت کې دا اول 10 روپے قسم بالله کې د سره یو بیا خبرې وکړي ته وې ذات سره مو دې ما بس نه خلا کې نو خزل نفس نو ورکه تاسو سره محبت او الله په کو کې ته نفس ولا سنیا چې راو اخو شرم پکار دی نو لکنا شرم پکار دی کنا وای اواز راکې شرم پکار دی کنا چې تاسو راوړئ ان شاء الله اخلاص په کوم جمعه سره الجمعه د حکومت تعاون نه کیږي مامو اي څه بیا کې نه کوي ته اواز راکې څه اواز نو وکړه خلاص لاسه اي څه کوي ته اواز نه کېده مامو زه خبره دې ورته وای عثمان زیورین په سرګونو دیناونه کې خدای ته مامو وجه النبي صلى الله عليه وسلم مبارك على دينارون الناس يقولون او ناس دينارون ارجو جمله توجه تاسو سماوي یو تاریخي جمله من دوام والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك چې دينارون پلاسو کې ارجو د ادم عليه السلام نواله زماده طرف من جمله د ادم عليه السلام نواله تر قیامت د سما پورې 1,24,000 کم و بیش انبیا راغلي یو پیغمبر تم زمان نه ویل چې ته آدم کې عبادت نور مکو تر مرګ پورې هر پیغمبر عبادت کړی صحابه
دي ویلي چې باس ته نور عبادت مه کوه لیکن د مال او د صدقې د وجې نه عثمان زنورین ته د زبان نبوت ته محمد رسول الله اواز وکړ چې عثمانه سنه که د نن نه پس عثمانه ته په کټې کښېنې عبادات هم نه کوې زما رب بیا هم ستا دپاره اعلان جنت کړی وي یو ځل پیغمبر دپاره دا نوم راغلی چې پیغمبر ته الله وایي چې ته مال وایې نور عبادات مه کوه که یو صحابي دپاره نه راغلی و صدقاتو کې دومره پاور د دس دی پاور مونځ به دې نیمې لارې ته ورسوي زه یو جمله مونځ به دې نیمې لارې ته ورسوي هلکه روژه به دې دروازې ته ودرئ او صدقه به دې د جنت په دروازه باندې ورتلنه کړي زما محترم دا علما کرام دي نو چې هلته ایمان قوي پکار دی زما محترم الله دې موږ ته داسې پوهه دا واقعات هم دا هم سره اوري زما محترم په غوږونو اوري د دې لپاره چې زما زړه ته لذت ویلو شي لیکن عملي میدان زما کمزور دی عملي میدان زما نشته زما محترم سره اول یو چې مولوي صاحب په ډېر وسیله مولوي صاحب په ډېر خطرناک بیان وکړي چې موږ دا وایو که نه خطرناک یعنې چې ډېر خط نبوت باندې داسې دی بچه دی واقع براباد کړی واقع څوک وایي که تېر شوي یم کلاس چې تاسو ټول روژه هم په ماته کړې ده او بیا کار هغه نه پرېږ ساده ګل دی ما ته یې ګزاره کوم چې انسان ده نو خبره مې دې پورې کوله زما محترمو چې موږ ټول بیا وایو بهي استاد یې خو ډېر ښکلی بیان وکړ بیان یې خو ښکلی وکړ خو تاسو عملي زندګۍ کې راوسته کړه دا په کومه خبره باندې عمل وکړ دا په کوم ټکي باندې عمل وکړ نو دې دپاره خبره کوم زما محترمو چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې الصدقة تصد 70 بابا من السوء دا صدقه تا مال راکړ دا مال په وجې د تا نه اولیا او بلاګانې ته په کوم زما محترم اوس دې الله موږ کې داسې ایمان او قوي ایمان پیدا کړي څنګه چې د صحابو یو تابعین په باره کې راځي یو صحابي مې ولیدل چې په لستوڼي کې د پیازو غوټه اچولې اوس خبره کوم دا نه ده چې ګنې ته دې سرګونه او لکونه ورکړې هلکه داسې نه ده چې ته دې سرګونه او لکونه ورکړې د پیازو غوټه ورکړه پیاز دي موږ پیاز دي خو چې پنیاز دي یا داسې وایي دا مشران موږ ته پته نشته د کجورې یوه کجوره ورکړه اوس ته یوې کجورې د یو نوړی پاور ویم یا په دا چیچې چې ته بیا چې کوم دی نو دغه ورکړې غټ دې خلاص کړي د یو کجورې و یو نوړی پاور ویم نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي یو انسان د الله د رضا لپاره یوه کجوره ورکړه نو الله وایي دا کجوره زه په خپل ښي لاس کې کما یلیق بشانه ونیسم زما په ښي لاس کې نو دا زما په دې لاس کې غټېږي حتی تر دې پورې چې د احد د هر عمر ستا دا صدقه غټېږي کوم څوک سبحان الله وبیا یو خبره کوم د یو نوړی د صدقې د وجې د الله د دریو کسانو مغفرت کوي د څو کسانو د دریو کسانو نبي علیه السلام مبارک فرمایي یو انسان مزدوري وکړه او رزق یې وګټه د کور ته راغی هغه نوړی بیا کور کې کور والا پخه کړه د وګټله کور والا پخه کړه یو نوکر بار طالب له بار کړه وظیفې بار کړه نوکر بار کړه یا یو بل کس بار کړه کوم کس چې بار کړه ګډون کې کوم کس چې ګټلې ده کوم کس چې پخ کړی ده او کوم کس چې صدقه کړې بار کړې ده الله په یو نوړی باندې د دا دریو کسانو مغفرت کوي په څو سبحان الله نو ما وی پیاز دي او پنیاز دي وی دا صحابي په دا لستوڼي کې به د پیازو غوټه اچولې وه یو پیرا یو تابعی ورته ورستا دې دغه بیا د پیازو بوی ځي او د جومات ته راځي هغه ورته جواب کې څه وایي ما ته محمد رسول الله وایي صلی الله علیه وسلم مبارک له اورېدلي دي وایي دا صدقه چې ده اگر کو ولو بشق تمرته اگر که د کجوري نیمه حصه ولیدله نبي اسلام مبارک فرمایي چې ذل المؤمن یوم القیامت صدقته نبي اسلام مبارک فرمایي چې د قیامت په سخته ورځ باندې تنور په ورځ باندې چې تنور نیمه انتها ته رسېدلي چې ستا په دې مزغو کې به دا مازغو داسې خوږېږي لکه انسان چې کټوې کې شوروا واچوي او خوږېږي وایي په دغه ورځ باندې به الله تبارک وتعالی د ده په سر باندې یو سوري کړي او هغه سوري به د هغې مال او د هغې پیسو چې هغه ده په دنیا کې صدقه کړي زما محترم ټول سره سبحان الله دا عظیمه خبره ده کنه چې انسان یو روپۍ ورکړي هلکه زما محترم یو کجوره ورکړي یو نوړی ورکړو اخلاص یې ورکړه زما محترم خو د وخت موافق او د زمانې موافق زمانې ته به ګورې هغه موافق به چلېږي زما محترم د زمانې موافق زما رب هغه ستا باندې د قیامت پر ورځ د سوري په شان کوي زما محترم نو خبره مې دې پورې کوله چې دا سایات دا یو صدقه ده لیکن ستا سره د مسلمان حق دی د بل مسلمان سره امداد وکړه الله به تا سره امداد وکړي د بل مسلمان ته پیدا ورسوه زما رب به تا ته پیدا ورسي د بل مسلمان سره ښېګړه وکړه زما رب به تا سره ښېګړه وکړي د بل مسلمان له صدقه ورکړه زما رب به تا له صدقه د بل مسلمان خوشاله کا زماره پتا خوشاله کی د بل مسلمان سکون او راحت او عزت راوړه زماره پتا
سلام